وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف وشرف صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. محترم المقام गिरामी कदर सदर मजलस कद महफिल के नास ददे खौरे योडेर दुन आलिम दवलमा उस्ताज हजरत मौलाना इब्रारुल्लाह जान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया कद महफिल की तशरीफ फरमा ज़मींदार ग्राम और हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़मीन शाह साहिब अब्दे महफिल के नास ज़मींदार दराना अजल्ला उलमाए किराम ददे इलाके हमायदीन मशरान ज़मींदार टाउन नाज़िम से नसीब खान से ददीकरी दालाके डेर द्रनोस पिदरोज मशरान और खबूज वाला लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन साशो ददीकरी बाने खुसूसी फजल और एहसान फरमाए दे दाखले हर महल्ला के हर मस्जिद के दलील मदरसा कायम शवेला दीकरी तक रकम अड़ाखना रकम तरफना दाखिलेगी न तो कुरान करीम द तिलावत आवाज़ुना बदे पवक बंद राजी द कुरान द तिलावत का दौरान की चुकम रहमत नाज़िलेगी अब रहमतुना अल्लाह रब्बुल आलमीन सासु दे कुरनो तो हम नसीब करी बागालिबन दिश माशुमान बची दी द कुरान करीम ज़कड़ करेला द कुरान करीम ख़त्म ये करेले द दी प्लारान द खलु बचो बदे खुशाली के नन शरीक दी ज़दे बचो वालिदैन ता रुनुता रिश्तेदारोला मुबारकी वरकोम अल्लाह दे कुरान दा खुशाली पता सुबान दे दायमी और हमेशा
او د زړه د اخلاص د الله شکر ادا کوي چې ستاسو د بچو د ټول ژوند لومبنۍ خوشحالي الله د قرآن د برکته وګرځوي. ستاسو د بچو په غاړه کې لومبنۍ هار الله د قرآن هار نصیب وټول وایي الحمدلله. د الله په نعمت چې څوک د زړه د شکر ادا کړي الله ورله هغه نعمت کې اضافه کوي. چا چې د خپل بچي د قرآن په ناظره باندې شکر ادا کو هغې سړي ته به الله د خپل بچي د قرآن کریم د حفظ خوشحالي هم نصیب او چا چې د خپل بچي د قرآن په حفظ د الله شکر ادا کو هغه ته به الله رب العالمین د خپل بچي د علم خوشحالي نصیب او چا چې د خپل بچي د علم په خوشحالۍ باندې شکر ادا کو الله به ورته د عمل خوشحالي نصیب. زما محترمو، الله رب العالمین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي قل زما محبوبه دا ستا امتیان په ما ډېر ګران دي. د نبی علیه السلام امت په الله ډېر ګران دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام یو پیر صحابه کرامو ته فرمایي انتم تتمون 70 امة، تاسو په امتونو کې چې کوم لوی امتونه راغلي دي په هغې کې تاسو اویایم امت. وبعض علماء فرمایي دا 70 لفظ په هغې کې دا د ډېروالي لپاره راغلی، یعنې تاسو د هغې ټولو امتونو اخرنی فرمایي انتم خیرها واکرمها علی الله. تاسو په دې ټولو امتونو کې په الله رب العالمین باندې ډېر ګران ډېر قدردان او د ټولو نه الله ته ډېر زیات خوښ یې. تاسو یی خو په راتللو کې اخرنی امت، خو د جنت افتتاح به الله په دې ټولو امتونو کې د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم په امت باندې رالیږلي الله په آخر کې او جنت ته به الله د ټولو نه وړاندې دی. دا امت په الله دومره ګران دی چې د دې امت 2 رکعته لمونځ دا د عیسی علیه السلام د یو امتي د 500 کالو د عبادت نه الله ته ډېر محبوب دی. ستاسو 2 رکعته لمونځ او د عیسی علیه السلام د امتي 500 کاله عبادت. د دې وجې زه اکثر د نوجوانانو وروڼو ته وایم نوجوانانو لمونځ مه پرېږدئ. ستاسو 2 نسبته دي، یو تاسو د نبی علیه السلام امتیان یې، نو ستاسو 2 رکعته لمونځ په الله باندې د عیسی علیه السلام د یو امتي د 500 کالو د عبادت نه ډېر محبوب او محبوب. او دویم د ځوانۍ سجده الله ته ډېره محبوبه ده. الله چې به د عرش په یخ سوري باندې د محشر په میدان کې چاته ځای ورکوي، نو په هغې کې یو کس هغه دی چې په خپله ځوانۍ کې خپل رب نه یې خفه کړي. نو لمونځ کوئ، لمونځ سره به تاسو ته د زړه سکون او اطمینان حاصلېږي چې کله درته ټینشن راشي لاړ شئ اودس وکړئ 2 رکعته لمونځ وکړئ، په خپله به تاسو محسوسوئ. مصیبت خو دا دی موږ یا لمونځ کوو نه او یا چې لمونځ کوو نو هغه لمونځ زموږ به داسې لمونځ وي چې صرف ځان خلاصوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته ویل ابراهیم خلیل الله علیه السلام چې کله نمرود اور ته ورتاو کړو، نو الله رب العالمین ته د نمرود په اور کې سجده لګولې وه. صحابه تاسو ته پته شته دی الله رب العالمین ته د ابراهیم علیه السلام د هغې یوې سجدې نه زما د یو امتي سجده ډېره محبوبه ده. صحابه کرام فرمایي والله لا ندري یا رسول الله، الله محبوب ته علم نشته، دا به د چا سجده وي
چې د ابراهیم علیه السلام د سجدې نه به هم الله د ډېره محبوبه وي، داسې نیک به څوک وي، داسې قدردان به څوک وي، داسې په الله ګران به څوک وي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام خو الله ته ډېر ګران و. خپل بیبي او خپل ماشوم بچی د بیت الله په خوا کې په دقه شانتې صحرا کې خشک بیابان کې پرېښودل او د الله په حکم هجرت وکړو. خپل بیبي او خپل بچی به د ریګستان په دغه صحرا کې څوک پرېږدي او بیا د الله د دین دپاره یې څومره تکلیفونه مشقتونه برداشت کړي دي، سفر، امتحانات، د نمرود د لاسه ورته ورتاوېدل، دا دومره ډېر تکلیفونه قربانۍ د الله د دین دپاره دا به څوک ورکړي؟ نو د ابراهیم علیه السلام نه به ډېر قدردان په الله څوک وي چې الله ته به د هغه سجده د ابراهیم علیه السلام نه ډېره محبوبه وي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د ګناهګار امتی ځوان سجده الله رب العالمین ته د ابراهیم علیه السلام د سجدې نه ډېره محبوبه ده. مجرم دی، الله ډېر خفه کړی دی، او چې تندی په سجده باندې کېږدي الله فرشتو ته فرمایي دا مې د مدینې د جانان امتي دی، د ده دا سجده ما ته ډېره محبوبه ده. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ما ته ډېر ګران دی، خو دا مې د نبي مهربان امتي نوجوان دی. فرشتو دله د ده په سجده د ابراهیم علیه السلام د سجدې نه زیات ثواب ولیکئ. ځوانانو مونځ مه پرېږدئ، مونځ خامخا کوئ. مونځ په باره کې دا مه وایئ چې روزګار شم نو مونځ به کومه. مونځ اول مخکې کوئ او د دنیا کار وروسته کوئ. تاسو چې ځان هر څومره ستړی کړئ، رزق چې الله کوم لیکلی دی هغه به درته رارسېږي. سوالي نه خو تاسو به چې ټول مونځونه قضا کړئ بیا هم په هغه رزق کې اضافه نه شئ کولی کوم چې الله تاسو لپاره لیکلی دی. البته دومره ده چې په دې مونځ سره به الله رب العالمین ستاسو په دې رزق کې پراخي راولي او برکت به نصیب کړي. ستاسو د دې رزق انتظام به رب العالمین په خپله باندې کوي، فراخي به پکې راولي. حدیث مبارک کې راځي چې سابقو امتونو کې یو کس و، هغه دقه شانتې ولاړ دی، دې درمیان کې وریځ راغله او د وریځې نه آواز وشو اسم حبیبة فلانین، ای وریځې د هغې فلانکي سړي زمیندار په پټي او د هغه په باغ باندې اوبه فرق وکړه. فرمایي په دې کې د وریځ نه باران شروع شو، خړدۍ ډکه شوله، خړ اوبه روانې دي. زموږ د ستاسو په دې علاقو کې دا وچ خړونه دا په دې پشکان کې د باران نه وروسته راځي، د خړ اوبه مخکې روانې دي او دا سړی ورپسې وروسته روان دی. مخې ته چې تلو په خړ کې په وچ خړ کې یو سړي بند تړلی دی او بیلچې ورسره ده. د صحیح مسلم شریف روایت دی، نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې دی ورته دا زمیندار کاکا په انتظار باندې ولاړ دی، په دغه ځای باران نه دی شوی، باران په بل کلي وشو او د هغه ځای نه اوبه را روانې دي په خړ کې او دې سړي ورته بند تړلی دی او د ده دې پټي ته د اوبو ورسمې شولې. دا کوم کس چې په وریځ کې غیبي اواز اورېدلی او نبي علیه السلام فرمایي دی د زمیندار کاکا نه تپوس کړي ستا څه نوم دی؟ هغه ورته ستا زما د نوم سره شوی نه وایي نه کنه کاکا زما اوس ډېر ضروري کار دی، ما د وریځې نه غیبي د اسمان د طرف نه یو نوم اورېدلی چې هغه ستا خو نه وي، چې هغه ورته نوم واغوست کوم اقل نوم کوم چې د وریځې نه دغه اورېدلی. دې ورته وایي کاکا دا راته ووایه چې الله ستا د دې پټي لپاره د اوبو خور انتظام د اسمان نه کوو، پټه کې کومه خوبي ده؟ ته څه کوې
چې الله رب العالمین ستا د وجې نه باران راکړي کو او الله چې فرشتې ته کوم حکم کړو هغه ما واورېد ما ته الله واوره چې فرشتې د وریځ نه باران ووایه فلانکي پټي ته د اوبو ضرورت دی هغه سړی ورته وایي زما په خو داسې خاص عمل نشته البته زه چې د خپل پټي نه کله فصل واخلم 3 ځله یو خپل کور خپل بچو ته پرېږدم او بل د الله د رضا لپاره صدقه کوم او درېیمه حصه د تخم لپاره پرېږدم چې کله بیا د کار کروندې ورځې راشي نو سپیانه پټۍ وکړه هغه وایي ښه ته په خپل مال کې د فقراو حصه کې د غریبانانو برخه او د غریبانانو د برخې د وجې نه الله رب العالمین ستا د رزق انتظام د برې نه وکړو او ستا د برکته الله بارک وکړ او ستا پټۍ کې الله رب العالمین دا لږ بخور نصیب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک له دوه کسان كان أخوان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن دورنا نبي عليه السلام نام رواية عن القرآن صحابي فرمائي دورنا يوم استقبل قولا النبي عليه السلام صرف صفة شريف في مدرسة داخل والآخر يختلف او بل مزدوري راځي ولا پیسې راګټي لکه څنګه چې دلته زموږ استادو بچي یو ور په مدرسې کې تعلیم حاصلې او بل ور هغه په سکول کې استادي کوي دکانداري کوي زمینداري کوي دیاري کوي دلته کوي په بارمن کې پیسې ګټي او کوته لګي نو دا چې په دیاري مزدوري کوله دا کسرا د نبی علیه السلام مبارک ته شکایت دا الله حبیب زه ټول ورځ ځان ستړی کړم خولې را باندې بهیږي لاسونه مې پورې شي ولې مې وسولېږي پیسې ګټم او د زما تا سره تیارې ته ناسته دلته په مدرسه کې په دې یخ سوري باندې نو دا یو وکیلان یو شکایت یې کوو چې پیسې ټولې زه ګټم او دې تیارې ته ناسته دلته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي لعلک ترزق به دا تاسو چې کوم رزق ملاویږي دا د دې طالب علم د برکت تاسو ملاویږي تعالی الله د دې وجه نه رزق درکړي چې ستا مال د قران کریم په یو طالب علم باندې خرج کیږي دې وجه علماء کرام لیکي وی خامخا په کور کې یو بچی خامخا طالب علم دا قران ته کېږي ولې هغه چې مدرسې ته ځي نو یو 10 روپۍ خو به خامخا د خوږو دپاره ورکوي چې زه بچي د دوکان ته ځې ځان له پیسه پاپړ ماپړ او پلي پتاسې او چانې پې ځان له واخله او چې لرې په مدرسه کې سبق وایي نو بیا د چینجۍ کرایه خو به ورکوي که نه نو چې ستا پیسې د الله د قرآن په طالب العلم لګېدلې نو د هغه د برکته به الله ستا په رزق کې فراخي راولي فراخي دې ته نه ویل کېږي چې ستا سره پیسه ډېرې فراخي دې ته ویل کېږي چې تا به الله رب العالمین د بندګانو د محتاجۍ نه ساتي ستا پیسه به الله په هسپتالونو نه لګي ستا پیسه به الله په کارونو نه لګي ستا پیسه به الله په عدالتونو نه لګي ستا پیسه به الله په فضولیاتو نه لګي تا به الله د حادثاتو نه بچ کړي د دې وجې نه چې ستا مال د الله په قرآن باندې لګي او علما فرمایي خو د چا په کور کې څوک داسې کس نه وي چې ته یې قرآن ته کښېنې نو چې دا نور څوک د قرآن تعلیم حاصلوي لاړ شه او په هغې سرداري په مدرسه کې مالي تعاون وکړه چې ستا په پیسو د الله د قرآن تلاوت کېږي نو په دې باقي رزق کې به درله الله برکت نصیب کړي هوښیاره خلق په دنیا ډېر دی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د اکوړي د مدرسې محترم د مولانا صاحب الحق صاحب رحمت الله علیه پلار او زما د والد صاحب د هغې استاذ ډېر دروند عالم د حضرت مدني صاحب رحمت الله علیه شاګرد تېر شوی هغه جامعه حقانیه چې هغه سالانه پاکستان ته 1500 عالمان هر کال ورکوي او ډېر لوی
دین خدمت درنا الله رب العالمین اخری دا مولانا عبدالحق سے رحمت اللہ علیہ اخلاص برکت هغه فرمایي یو فوجي افسر او هغه په هر یکم تاریخ باندې راتلو او په هغه وخت کې چې زموږ والد صاحب په 66 کې زموږ والد صاحب هلته دوره حدیث کو سن 1966 تاسو اندازه کوئ په هغه زمانه کې یو فوجي افسر به راتلو او په هر میاشت کې به 1500 روپۍ د مدرسې په بیت المال کې چنده ورکول مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کې شکی شو دا سړی څوک رالیږي په هر یکم تاریخ راځي او یو شان پیسې راوړي او هره میاشت راځي او ورځې نه تپوس کوم میلمه خفه کېږه ما خو ته څوک د کوم ځای نه راځي هغه ورته استاد جي دا راز په ما باندې مه ښکاره کوه دا زما د خپل رب سره یو راز دی وایي نه نه په تا باندې خلک ګمان کوي چې ته چېرته د چا نماینده یا جاسوس خو نه چې خامخا په هره میاشت کې راځي او دا دومره پیسې راوړي 1500 روپۍ دا خو په هغه زمانه کې ډېر شی وي هغه ورته وایي خامخا راباندې دا خبره کوي او
نبی علیہ السلام ورته کلمه وویله. کور ته چې لاړ شکایت پرې وشو چې دا ستا دا زوی دی خو د نبي علیه السلام سره کښېني او پاڅي، دی خو په دار ارقم ابن ابي الارقم کې چې کومه دیني مدرسه ده هلته حاضري کوي. شکایت پرې وشو، مور یې په کور کې وتړلو په پړي باندې. دی مور ته وایي مورې خو ما د نبي علیه السلام نه د مور حقونه نه وی اورېدلی، نو زه ګورې په تا کمزور یم. زه د دې وجې نه تا ته جواب نه درکوم، ته چې ما ته هر څومره اذیت او تکلیف راکړې راکړه. دی مور پرانستلو، مور خامخا خفه شي په خپل اولاد باندې. دی راغی نبي علیه السلام او ویې ورته د الله محبوبه خو ستا خوښې زه حبشې ته ځم او هجرت کوم، دلته مې ما مور نه پرېږدي، ما ته ډېر تکلیفونه راځي. دی لاړ. اوس خو ایمان راوړه که نه، اوس خو مسلمانه شه. مور یې نه مسلمانېږي. نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل مصعب بن عمیر تا له الله ډېر ښایسته اواز درکړی دی او ډېر ښکلی خوی درله الله درکړی دی. اوس تا خوښوي نو زه به د اسلام ربنی سفیر تا مقرر کړم، مدینې طیبې ته لاړ شه او د اسلام داعي او مبلغ په حیثیت باندې هلته کښېنه. ټیک ده د الله محبوبه چې ته مې لېږې هلته لاړ. نو مسلم صحابه کرام راغونډ کړل او هغې ته وایي انا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای زه د نبي علیه السلام ګوره استازی تاسو ته راغلی یم. صحابه کرام حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه، اسعد بن زراره رضی الله عنه ابي ورلا په یو کور کې داري بني ظفر کې یو مدرسه جوړه کړله او خلک به راتلل او د ده نه به یې قرآن کریم زده کول. ډېر چاپېره دا خلک ډېر زیات تنګ شو. دا غیر